د ډاکټر عبدالقدیر مرحوم دا آخري خبره تاسو واورئ چې د څه ویلي دي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम. और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था. 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था तो मैं कभी भूल नहीं सकता था. और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा. तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया. डॉक्टर साहब अल्लाह दे कब्र द नूर न ढका. डॉक्टर साहब दा कम सफ़र چې د شروع شو دا نه ختمېدونکي دا د عافیت کا الله دې قبر کې د جنت بسترې ته غوړولې جي. په موږ مسلمانانو ډېر لوی احسان کړی دی جي. موږ ته د ډېر عجیبه تحفه فریښې ده د اسبابو درجه کې اټم بم چې ورته وایي. الله دې بدن مخ اورې کوه. زموږ به تاسو سره دا وایي. د دې نه یو انټرویو مې کتم ډاکټر صاحب نه چا تپوس وکړو ډاکټر صاحب تا چې دا پیشو ساتلې او ځناور دي دا واړه واړه په دې کور کې ساتلي دي او دا شادوګان هم راځي او ستا چې کور کې کم طالب دی په دې کې اعلان بیته د سوي نه نو ته خو د مخلوق سره ډېر محبت کې او بل سیټ ته دی ولې یو عجیبه هتیار تیار کو د اسبابو درجه کې دا تاسو چل کړی دی. لکه مطلب یو عجیبه تپوس ته کړی چې یو سیټ ته مخلوق سره محبت کې او بل سیټ ته ولتا یو عجیبه اټم بم پیدا کو. نو دا خبره تا څنګه کړې ناغو دا دیو د ډېر پاجیبان انداز کې خبره وکړه. دا ما خو د دې لپاره نه پیدا کړی ایجاد کړی ما خو د دې لپاره ایجاد نه کړی چې خلک په یو بل خوا دی خوا کې. دا خو ما صرف د دې لپاره ایجاد کړی چې دا مسلمانان چې دا بے فکر شي د خپل حفاظت نه یو قسم له اسبابو درجه کې بے فکر شي او خپل ترقی سیټ ته د مسلمانانو هغه فرواش شروع کی چې زمون غیر شاپې رسدي هم مضبوطه قلاده د وسلو او مضبوط سيزونه مونږ ته پراته دي. نو د جنگ څخه خبره اتره نشته خطر چې دوی خپل ترقی وکي. هغه چې کوم ترقی کړي دا کو نه دا کړي بس هغه تاسو ته مخه ته دا الله دې زمون ټول بس نور ته مخ کې نه خو الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي. او دا خو ما دې لپاره کړي. نو ډاکټر صاحب ډیره عظیمه تحفه دې موږ ته پرې خو دا زما خدا دعا ده چې هر اسلامي ملک له الله جل شانه د قشانی وهیره الله جل شانه ورکی چې دا یو قسم له خدمات دي مسلمانانو د فار حاصل کی. آیا وسله سازول شته کو نه صرف الله بس الله بار سکی. نو ګورم سوره انفال به موږ راوالو سوره انفال او 60 نمبر آیت مبارک کې الله جل شانو فرمای مسلمانانو ته اے مسلمانانو چې څومره کې دې شو وسلې مضبوطی او جوړې کوي. مطلب هغه ټایم کې خو اسونو او نبی علیہ السلام فرمای دی آیت مبارک کې د غشي مراد دی چونکه خو اوس نشته. الله جل شانو فرمای چې څومره اسونه مضبوطول شي غشي وغیرہ مضبوطول شي ډیر مضبوط کوي ډیر ساس کوي. ولی چې زما دشمنان کم دي او د مسلمانانو کم دشمنان چې ابي ويروي هغه روب او دبدبه کی تاسو را. نو غرض مې دا دی الله مدد کوي خو اسباب به ورلګوري. ګور نبی عليه الصلاه والسلام ته موږ ګورو کنه د دوانو جهانو سردار دی او چې په مکه مکرمه کې یو اسباب او درجه کې طاقت او قوت نو مکه مکرمه او تفریح او د کو نه هجرت چې وکړو کو نه نبی علیہ السلام خپل د خپوړو ځای پریدي او مدینه منوره ته هجرت کړي. ولی اسباب او درجه کې طاقت نشتا خو چې کله اسباب برابر شو صحابه برابر شو طاقت قوت غشي را لاله توري را لاله او اسونه را لاله او مضبوطو هتیار را لاله او مضبوط پوج را لاله. نو بیا څه کوي جناب بیا چې تاسو هم نه کړي او په خپل پیدا سره را لاله نبی عليه الصلاه والسلام او ټول کافرانو ته وتښتیدل او خپل مکه مکرمه سره پرې خودل. ولی طاقت او قوت مضبوط شو. نو غرض مې دا دی جی او نبی عليه السلام نشه مرګ مفهوم دا سره کو غیر خلق یو ټوپک سازي تاسو دو سازوي کوي دو سازي تاسو لور سازوي کوي یو ټنګ سازي تاسو دو کوي کوي یو جاس سازي تاسو دو درې کوي کوي یو مزایل سازي تاسو دو درې سازوي تاسو زور لګوي د اسباب درجه کې منډه ترلې وخی. نو غرض مې دا دی جی د داسې خلکو قدر پکار دی جی. آیا مې قدر کړی یا نه دی کړی هغه تاسو ټولو ته پته ده. خدا سے کم خلق چې او صلاحیت پکې پروتي ساينس او ټیکنالوژي ذهن ولا الله ور کړی د اسباب او درجه کې د خپل قوم خدمت کول غواړي. نو جناب دا خلق را چتول پکار دی د دې خلکو حفاظت پکار دی. دا د الله هری دی دا الله انعام را لګل د مسلمانانو لپاره.
دا انعام نا قدری بګورې موږ نه کوو نو دا خلک دا عظیم خلک په دنیا کې الله جل شانو خاص کر مسلمانانو له ورکړي زما خو بیا دا دعا ده چې الله هر یو مسلمان په ملک داسې عظیم انسان عظیم شخصیت پیدا کړي چې د خپل قوم د پاره سو کې د مسلمانانو د پاره سو کې نن موت ولې ول خو یو قسم لا یو خو د خپل یو بل خپې وخو او بل جی اسباب درجه کې مونږ ډیر کمزوري یو قسم لا نو دا قران او حدیث کې ارس شتا دا اسباب د دین به انکار نه کې نو غرض مې دا ده جناب چې دې خلکو قدر پکار دی یو پیرا بیا ډاکټر صاحب الله دې سخت سفر آسان کا الله دې قبر د نور نډک کا او الله دې دغه قبر ستا د جنت باغچه وګرځي الله دې دغه قبر کې تا ته هغه د جنت کړکیانې کولاو کې کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه دعا کړې چې الله دا به مونږ ته کولاو کې اے الله خپل نیک خلکو ته کولاو کې ډاکټر صاحب الله دې د جهنم د اور نه وساته دغه ځای کې او الله دې د خپل بدن د خاور مکه او څومره مسلمانان چې دنیا انتلی اے الله دا دعا دا غوي په حق کې هم قبول کړي او اے الله څومره چې اوري دا غوي په حق کې هم قبول کړي اے الله څومره جمدي چې دي دا غوي په حق کې هم قبول کړي اے الله ته موږ له وسه توفیق راکړي چې د خپل ملک او د خپل پاکستان او د خپل اسلامي جمهوریت پاکستان او د خپل اسلامي مالکو د پاره څه درجه وکړو او الله داسې هری ته موږ له چې راکړي اے الله موږ له طاقت او توفیق او وس راکړي چې د دې خلکو موږ قدر وکړو او الله دې خلکو نه موږ محروم کړي ما اے الله هر وخت دا موږ له راکړي رب ته موږ معاف کړي نو سید ان شاء الله دې خلکو دې موږ قدر کوو جی الله دې فر بیا ډاکټر صاحب دا قبر د نور نه ډکا او الله دې هر یو مسلمان هر یو اسلامي ممالک له داسې هری ورکړي